بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه 22 نمبر سبق دی او الدرس الخامس هم شروع کړی دی. په درس الخامس کې د دې نه مخکې درس کې مونږ قواعد وي، یعنې د یا متکلم کم د ضمیر یا ضمیر د متکلم دپاره هغې باره کې بحث وکړو. بیا کاف زبر والا هغه د مخاطب مذکر هغې باره کې بحث وکړو. کاف زیر والا د مخاطب مؤنث هغې باره کې بحث وکړو. او بیا لمن لفظ چې دی د هغې باره کې لږ ورته بحث وکړو چې لمن لفظ د څه لپاره راځي. نو هغې نه پس انشاءالله مونږ نن د الفاظو معنی وایو. د دې الفاظو معنی نه پس به بیا مونږ انشاءالله سبق شروع کوو. هغه سبق کې اوس چې مونږ کوم قواعد وي هغه هم پکې استعمالیږي، دا الفاظو معنی به هم پکې استعمالیږي، ځکه مونږ د سبق نه مخکې د الفاظو معنی لیکو. نو دلته کې مونږ راکړی کتابي، کتاب معنی ده کتاب، او کتابی معنی ده زما کتاب. دا یا د ضمیر د متکلم ورسره ولګېنه نو زما کتاب، د دې یا ضمیر معنی ده زما، او کتاب کتاب ته وایي زما کتاب. اینا د سوال دپاره راځي، یعنی اینا انت ته چرته یې، اینا انت ته چرته یې، اینا هو هغه چرته دی، اینا هي هغه چرته ده. نو اینا معنی ده چرته، چرته تپوس کوو مونږ اینا انت ته چرته یې، اینا انت ته چرته یې. نو اینا معنی ده چرته. بلد دا خار ته وایي، یعنی بلد لاهور، بلد اسلام آباد، یعنی هر خاریې ته بلد وایي، هر خاریې ته بلد وایي. ٹھیک شوه. لسان ژبې ته وایي، زموږ د انسانانو دا کوم ژبې چې دي دې ته لسان وایي. بطن خېټې ته وایي، د انسان دا کوم خېټه ده اردو کې ورته پیټ وایي. او یا خالد، د دې یا معنی ده ای مونږ وایو ای خالده، ای زیده، ای فاطمه، ای عائشه، ای خدیجه، ای محمود، ای حامد. نو موږ دا ای لفظ وایو. په عربی کې د ای لپاره یا استعمالیږي. یا خالد، ای خالد، یا حامد، ای حامد، یا زید، ای زید. اوس دا شان صدرون چې دی دا سینې ته وایي، سینه. زموږ دا سینه چې ده دې ته صدر وایي، صدر. صدري زما سینه، صدرکه ستا سینه، صدرکې یو مؤنث ته وایي ستا سینه. نو دا صدر چې ده دا سینې ته وایي. زمیل هم دوست ته وایي او صدیق هم دوست ته وایي. زمیل او صدیق دا دواړه ملګرو ته وایي، ملګرو ته. څوک وایي زمیلی زما ملګری، یا وایي څوک وایي صدیقي زما دوست. قلمو کا، قلم معنی ده قلم، او کا دا کاف زبر والا دی. نو سړي ته وایي چې قلمو کا ستا قلم، د دې کاف زبر والا معنی ده ستا، د سړي دپاره دا استعمالیږي. قلمو کا ستا قلم. یو مخاطب دی مخې ته، یو حاضر سړی دی مخې ته ناست دی، نو هغه ته وایي قلمو کا ستا قلم. دولتون ملک ته وایي، بلد ښار ته وایي، او دولتون دا ګول تا په اخره کې وي، دا ملک ته وایي. ملک زمون ملک د ملک نوم پاکستان دی. نو د ملک پاکستان ته دولت وایي، دولت پاکستان، یعنی ملک پاکستان. عربی کې وایي دولت پاکستان، ملک پاکستان، دولت پاکستان، ملک پاکستان، دولت پاکستان. او اوس بلد، نو په پاکستان کې څومره خاریې دي، یعنی لاهور، اسلام آباد، راولپنډي، کراچي، دغه شانتې پېښور، چارسده، مردان، نوشهره، دا ټول چې کوم ښارونه دي که نه هغې ته بلد وایي. او پوره ملک ته دولت وایي، دولت. رأس سر ته وایي، زموږ د انسانانو سر ته رأس وایي. زهر ملا ته وایي، دا شاته اردو کې ورته پیټ وایي، او په پښتو کې ورته مونږ ملا وایو، ملا. مسلمان ته وایي. لیمن معنی ده د چا، لیمن معنی سره د چا، یا د چا دپاره. دې باره کې مونږ تپوس کوو لیمن هذا القلم، دا قلم د چا دی، د چا. نو د چا معنی ده لیمن معنی ده د چا، لیمن معنی د چا، یا د چا دپاره، د چا دپاره. ٹھیک شوه. اوس وجهن مخ ته وایي، مخ ته وجهن وایي. د دې جمع وجوهن راځي، وجوه. وجهن دا مخ ته وایي. او فمن خولې ته وایي، خولې ته. ٹھیک شوه. مونږ چې دا خبرې کوو، خوراک کوو، دغه دې خولې ته فمن وایي. قلب زړه ته وایي، زړه ته قلب وایي، زړه ته قلب وایي. انف پوزې ته وایي، انف پوزې ته وایي. کراتشي، نو دا کراتشي چې دی دا هم کراچۍ ته وایي. او جلد سرمنې ته وایي. زمونږ دا سرمن چې دی ته جلدون وایي، جلد. اردو کې ورته چمړه وایي، او مونږ ورته په پښتو کې سرمن وایو.
ټیک شو. نو دا زموږ سره کوم الفاظ او معنی دي، همدا الفاظ او معنی به موږ ته په سبق کې راځي. اول کومه قاعده وه هغه مو ویله، بیا د هغې نه پس کومه دغه دي دا الفاظ او معنی مو ویلې. اوس به انشاءالله ستاسو ته ټول سبق په خپله یاد وي، به درله په خپله درځي، او بل به چې کوم تمرین وي تمرین به په خپله حل کولی شئ. نو انشاءالله دې ترتیب باندې به خپل سبقونه مخکې بوځو. راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.